السلام علیکم ملګرو. ډیر خلک هم ولیدل چې د مفتی ندیم صاحب سره په تعصب کې دې حد ته رسیدلی دي چې د مفتی صاحب کردار کشي کوي لګیا دي. خو زه هغه خلکو ته دا ویل غواړم چې تاسو به ټیک د مفتی صاحب خلاف خو به تاسو پروپیګنډې وکئ، خو د دې خلکو د زړونو نه به د مفتی صاحب محترم چې د دې خلکو په زړونو کې خپل کور جوړ کړی دی، د دې خلکو د زړونو نه به څنګه وباسئ. زمون مشران خلاصه کې نن سبا ماشومانو تم پته لګېدلې ده چې باطل پرسته څوک دی او حق پرسته څوک دی. د دې وجه صرف او صرف مفتی محمد ندیم صاحب دی، د هغه کوششونه، د هغه جدوجهد، د هغه قربانۍ، هغه خلک دې حد ته راورسول چې نن بچي ته ماشوم ته پته لګېدلې ده چې حق پرسته څوک دی او باطل پرسته څوک دی. د دې ماشوم دا خبرې واورئ. مفتی صاحب ته خپله کارګزاري ویلې ده، تاسو یې لږ واورئ، حیران به شئ. هلته یو مولوي صاحب دی، قال بسم الله نوم یې دی. نو ما ته وایي چې هغې سې کېنوه، مې مه کوه ګوره هغه هم ترې وتښتي. نو بیا وته ویته کوئ که نه، نو سړی یارېدلو بیا ولاړلو سبق له لاړلو. بیا ته وایي اوس نورو په غېږه مه وایي سبق زده که نه. ما ته اوس بیا راباندې چاړه داسې راویسته، زه ډېر خوښ شولم. مې ته صرف ډبل دی چې دا چاړه باندې واپس دلته ویشتوم. ما ته وایي صحیح راوړه. نور ته مې وویل چې دا وایي دغه رنګ جګړې ما ورور څه نوم دی؟ ورور دې څه نوم دی؟ نصرت. تا مشر دی؟ اوس ما ته خبرې کوي، اوس مې زه اوس نور خبرې مه کوه، دا مناظرې نه شي کولی، نه څه یې کوئ. اوس سړی غلی شو. مې ما ته وویل بس نور خبرې بند دی، هلته کار کوه بس ځه. مې کار نه کوم، تا ته مناظره کوم. سړی بس غلی شو. اوس د څه اوس د مناظرې له ټایمه راستېری دی، اوس ټایم چې راولو هغه اوس یې نه راولو، یېرېږي. د وابیانو مولیان یېرېږي، نه راځي ستا ورور سره؟ هغې سوی دی یېرېږي. دی یېرېږي او ته راغلی چې یعنې مفتي صاحب ته چې مناظرې دپاره که هغوی تیار شي نو موږ خو تیار دي ملګري. ستا دا مطلب دی؟ هغه تیار شو راوسه دلته یې موږ له راوله، بیا موږ ته جواب وایي موږ به کسان درولېږو. چې کله تا کله کوم ځي دلته وابین څه سره مخکې دغلته اصل له کوم ځي؟ اصل خو د کامیو کامې ننګرهار. بس ملګرو دا کارګزاري داسې وه چې دا ماشوم راغلی و، یاره ما وابیانو سره ټیم ایښی دی د مناظرې دپاره. د ده یو ورور دی، دا یې والی دی دا غریب، او بیا ورته ده ویلې چې زه به درپسې خپل عالمان راولم، ته خپل راوله. خو هغه بیا دا خو دلته راغی الحمدلله، دغه تاسو یې خبرې واورېدې. او وهابیان وایي زما ورور سره نه تیارېږي. نو دا په دې فخر کوي چې یاره وایي چې الحمدلله زمونږ علما کرام چې دي دا صرف یو دوه درې خبرې تاسو ته موږ د دې واورولې د دې دپاره چې الحمدلله دا لږه ډېره خواري او محنت ماشاءالله زموږ مشرانو وکړو. نو دغه دی زموږ ماشومان الحمدلله هم د حق په پېژندګلو باندې اوس دی قایل شو الحمدلله. د خپله هم ویلې چې یاره ما په د وابیانو سره په مدرسه کې سبق ویلو، هغه د زه ترې اوس راووتم. الحمدلله دا د مفتي محترم کرامات او برکت دی الحمدلله.